ادخال البرکت علیهم دې کور کې د برکت د داخلېدو په خاطر باندې باب من جاء ما جاء من حق بالامامه څوک ډېر حقدار دی په امامت سره وبه حدثنا هناد حدثنا دا یوه مسله ده عامه هغه ده چې د زمونږ د فقه حنفي دا وایي اعلم اولاد په ترجیح د امامت کې اقرأ او اعلم اولاد دا زمونږ فقه حنفي وایي اعلم بالسنه عالم په سنت باندې اولاد او دا نور عام علما محدثین دوی وایي اقرأ د قرآن اولاد اقرأ د قرآن اولاد په امامت سره هغه څوک امام وټاکه چې کوم ډېر اقرأ دی یا داسې ده چې یو ځای کې خلک راجمع شي او خلکو په امامت چې کوم یو مخکې شي کوم یو مخکې نه شي نو ترجیح چې ورکوي چاله دی ورکوي اقرأ لره که اقرأ ټول یو شان ته اقرأو نو بیا دې وګوري چې اعلم پکې کم دی که ټول یو شان ته اعلمو نو بیا دې وګوري چې راسې هجرت چا مخکې کړی دی که هجرت هم ټولو یو شان ته کړی نو بیا دې وګوري چې عمر کې څو دې ټولو شیانو کې فرق خامخا راځي اوس ته چې کله د خپل عقل پسې ځې رسول الله په دې ځای بس کړي دي چې فاکبرهم سنا ته وایې صبره که زه پکې نور هم راوباسم نو په خپله په خطا کې پرېوځي نو هغې چې پکې تلي دي قاضي خان د فقه حنفي کتاب دی هغه چې پکې تللی دی نور وړاندې نو بیا یې ویلي دي چې چا ښځه ښایسته وي هغه به مخکې کېږي نو ښځه به یې وله بیا ګوري او دا ښځې ښایسته وي دې کې علت یې ویلی چې دا علت ښځې ښایسته کې دی چې ښځه دې ښایسته وي نو پردو ښځو ته به نه ګوري او چې ښځه دې بدرنګه وي نو پردو ښځو ته به ګوري نو چې کوم سړی پردو ښځو ته نه ګوري هغه اولاد یې په تقدیم باندې امامت ته نو ښایسته ښځه وایي په دې ښایي حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش قال وحدثنا محمود بن حدثنا ابو معاويه وعبد الله بن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن صمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاري بدري صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا القوم اقرأهم زمونږ فقه حنفي وایي دې هغه وخت د رسول الله کې چې څوک ډېر اقرأ نو هغه ډېر اعلم مو نو ځکه اقرأ به په څه باندې و چې اقرأ به شو عالم به هم شو قرآن یې ډېر یاد و ډېر عالم دی خو دا خبره د دې صحیح نه ده ځکه په حدیث کې دا راځي چې اقرأهم ابی اقرأ د دې صحابه څوک دی ابی او رسول اعلم چې و هغه څوک و ابوبکر نو دوی دا هم وایي چې امامت کې ابوبکر مخکې شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا د امامت دپاره څوک مخکې کړی دی اعلم اگر که قولا یې څه ویلی دی اقرأ د دې نه دا ویلی شي سړی چې هغه ځان له امامت د مسجد نه و بلکې امامت عامه و نو هغې کې اعلم هغې کې د ډېرو خبرو لحاظ پکار دی یو صرف امامت دی نو صرف امامت کې اقرأ چې مخکې شي چې ډېر قرائت وایي داسې نه چې اقرأ مخکې شي هغه هم دوه آیاته وایي او اعلم هم دوه آیاته وایي نو بیا خو اعلم پکار دی چې دله ټول هر څه ورځي اقرأ له خو بیا هېڅ هم نه ورځي نو اقرأ په هغه وخت کې پکار دی چې هغه ډېر قرائت وایي هغه ته ویلی شي چې زه ته ورمخکې شي ته به پکې نیمه سپاره ووایې او که دا ورمخکې شي نو دا به پکې یو څو آیاته ووایي نو اقرأ په دغې باندې غوره دی فإن كان في القراءة فأعلمهم بالسنة فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة چې د چا هجرت مخکې شوی دی مخکې هجرت کړی دی فإن كان في الهجرة سواء فأكبرهم سنا بس دې ځای باندې بس کړی ده بس دی دې ځای پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرق راځي اوس ته ورپسې شروع وي خو په خپله به په هغې کې پرېوځي که ولا يؤم الرجل في سلطانه
او امامت بنشي کېدلې سړی ته فی سلطانه په سلطنت داغه کې په روایت د ابو داود کې داسې راځي ولا یؤمر رجل فی اهله او په اهل د کې وسلطانه په بل روایت د ابو داود کې راځي ولا یؤمر رجل فی بیته ولا فی سلطانه دا هغه په کور کې او نه د غلبې په ځای کې غلبه ځای دا چې کوم ځای ستا دی دا د باغ دی دا د کارخانه ده دا د فابریکه ده دا ستا سلطنت دی نو دې کې ته مه مخکې کېږه چې ته راشې او مخکې شي نه هماغه یو سړی دی د هغوی نه مخکې شي جومات دی امام پکې دی دا د هغه سلطنت دی ته ورغلې شیخ صاحب مخکې شه نو شیخ صاحب ور مخکې شي د مخکې موږ دا اختلاف بیان کړی و چې اذن چې څوک درته اذن وکړي مخکې کېدی شي که نه شي اکثره علما وایي الا باذنه دې دواړو سره متعلق دی په اذن مخکې کېدی شي خو مخکې موږ چې هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغوی هم ویله چې مخکې شه هغه ورته ویل زه نه مخکې کېږم زه ورته حدیث یم هغې ته اذن هم شو هغه مخکې نشه هغې دا اذن صرف او صرف د ولا یجلس علی تکریمته سره لګاو چې په تکریمه د چا باندې مه کښېنه مګر د هغه په اذن کښېناستی شي چې هغه درته ووایي دلته کښېنه نو بیا ته مه ټینګېږه چې نه والله دلته نه کښېنم بیا ما هلته کښېنه خو د اول سر نه ته ځې او د هغه په تکریمه کښېنې استاد دی د استاد په ځای کښېنې امام دی د امام په ځای کښېنې د واغه کټ دی په خپله پکې ناست دی د کور والا ته راشي نیغ پکې کښېني نو ډېر خلک دا دغه نه ګوري دا شیان د چا د واده کټي هغه غریب کي دا هغه کوټې ده چې داسې درز هلته کښېني هلکه لاندې کښېنه په بل ځای کښېنه نو داسې په تکریمه د چا مه کښېنه ولا یجلس علی تکرمته فی بیته الا باذنه کاغه ته اجازه وکړه ما ته ویل یا د دواړو سره لګي ولا یؤمر رجل فی سلطانه الا باذنه او یا ځان له دې سره لګي چې ولا یجلس علی تکرمته فی بیته الا باذنه قال محمود بن غیلان قال ابن نمیر فی حدیثه دلته مخکې خدا سره هغه اقدمهم فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم دلته به سره راځي أقدمهم سنا دا روایت کې أقدمهم دي قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد انس بن مالك دغه صحابي مالك بن حويرث چې هغه دا روایت د الا باذنه د چا سره صرف لګولې و چې تقریبا مکینا او نور مون به ورته نه کې مونږ که تا ته اجازه مو کې ځکه د مالک ابن حویرث ته ویل ته مخکې شه خو هغه مخکې نشه والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا احق الناس بالامامه اقراهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه وقال صاحب المنزل ذكور خاونا حق بالإمامة وقال بعضهم بعض علماء ویلی چې اذا اذن صاحب المنزل صاحب د جماعت صاحب د کور اجازه وکي نو فلا باس ان يصلي به هم دا ویلی چې د مالک ابن حویرث همدغه روایت کې چې به متنقي اگر که اجازه وکي قال احمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمر الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته الا باذنه دا ویلی چې اذا اذن فارجو ان الاذن في الكل دواړو ته شامل دی ولم ير به باسا اذا اذن له ان يصلي به چې دا د مون مراته وکړي دا اذن وکړو خیر دی باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف دا اخرانه باب دی ما څه په دې جلد کې ختميږي اذا اما احدكم الناس فليخفف کله چې امامت کې خلکو ته تخفیف وکړه خو دا تخفیف دې ته نه وایي چې ستا څونه نظر دی هغه سي تخفیف وکړه دا پریدو یو مره تخفیف دی د باړوالو بل مره تخفیف دی د پیښورو بل عمره تخفیف دی او د سوړېزو بل عمره تخفیف دی افغانانو بل تخفیف دی نو ته به کوم یو تخفیف کې اپریدي خو چې یو منټ مونځ وکړو وایي چې دونه اوږد مونځ کولی شي او مړه دا څنګه مونځ وکړو نو سم داسې بدلوي تا نه ساتي وایي ته امامت نشي کولی
نو دلته تخفیف هغه تخفیف مراد دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کړو هغه اخف صلات فی تمامینو اخف هغه چې څونه مونږ دی عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اما احدكم الناس فليخفف تخفيف دیو کی دغه سورته نزان د ولاړی ټول بقره ویو ټول ال عمران وای فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء څنګه چې دی خوښي بیا غسی مونږ کوا و في الباب عن عدي بن حاتم دغنو صحابونا قال ابو عيسى وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم اختاروا الا يطيل الامام الصلاه مخافه المشقه على الضعيف والكبير والمريض قال ابو عيسى وابو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز ويقنع ابا داود حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة نمون بدچاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح اسمه أبي عوانة وزاح قال أبو عيسى قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه قال وزاح قلت ابن من قال لا يدري كان عبدا لامرأة بالبصرة بس بیا ذات شو به علم کو پلار پته راته نشته دې زمونږ د کتاب لیکلي علامه احمد شاکر یو تعلیق دی لیکلي دي وليس معنى التخفيف والإيجاز في الصلاة ما يفهم بعض الناس ويفعلونه ترجمه هم د کوم چې خدي یاد شي د دې جلد په اخره کې احمد شاکر وای معنا د تخفیف او د اختصار دا نه ده چې کوم خلک یې فهمي او هغه کار کوي چې موږ ویل رسول الله چې مون دغه کوا خفف الناس کوا او هغه تخفیف کوي دغه معنا نه ده چې یصلی صلاتن چې د سیمون دی کوي لا یکادون یقیمون رکوعها ولا سجودها چې نه پورا رکوع کوي نه پورا سجده کوي ويظنون او داسې ګمان کوي چې ان من الاجاز اجاز داده ان یاتي باقل ما یجزئ چې تب او کې هغه اقل چې په څه باندې مونږ کیږي درې آیات کې یا من التسبيح والركوع درې کرته سبحان ربي الاعلى واقل ما يجزئ من القراءه غفکه وي یا اقل ما يجزئ من الحركات هغه کې دیتا نوی انما الاجاز اجاز دیتا وی الله یطویلا طولا یمله المؤتمون یمله چې داسې به نوګ دی چې ستړي کې مقتدین ويزجون منه او تنشد دنا وياتي بصلاه بانات وتمام من دي پورا په صبر او تمام سره کوي وقد فسر الرواه عن انس وصف هذا الايجاز انس رضی الله عنه نداس نقل دی چې ایجاز مونږ کم یو دی او هغه تر نقل دی مسند احمد نقل کړی دی عن سعيد بن جبير عن انس بن مالك قال ما رايت احدا اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضی الله عنه وی ما نه دی لیدل یو کس چې ډیر مشابه په مانځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې الک نه عمر ابن عبد العزيز نه وی فحذرنا في الركوع 10 تسبيحات هغه په رکوع کې لس تسبيحات ویلا په سجدو کې به 10 تسبيحات ویلا نو لس تسبيحات دا د تخفیف والا مون دي دا د تخفیف سره منافي منظر نه دي دا څنګه چې د چا کوم ذهن لرازي هغه مون با اخفي او چې دا غي نه سره اخوا مونږ کوي نو هغه بغنی به طویل مونږي هغه طویل نه دی